متقین امام. بل مفتی محترم یو ډېر اهم سوال طرف ته راځو چې نن سبا ټایم کې ډېر ملګري تپوسونه کوي. زموږ د ریګي سیمې سره تعلق لرونکي ملک وقار خلیل صاحب تپوس کوي، وایي د مولانا فضل الرحمن صاحب جمهوریت دپاره لګیا دی که نه اسلام دپاره لګیا دی؟ او دویم دا خبره که چېرته اسلام دپاره لګیا نو دوی د مطلب د اسلامي کسان نه چې مطلب کوم د علماء کرام نه دي، عام خلک دي، کم عام کسان دي، نو هغې د دوی سیټ ولې ورکوي؟ او 3 نمبر کې دا کوي دا اسلام د چې کوم د دې سیاست کوي د اسلام دپاره کوي که نه دا مطلب د خپل سیټ دپاره کوي، خپل کرسۍ دپاره کوي؟ نو تاسو دې باره کې دوی ته څه ترجیح ورکوي؟ او بل 4 نمبر کې یوه خبره بله ډېره اهمه ده، خلک کوي مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم دی په هر حکومت کې دی حصه اخلي، نو څلورو خبرو چې تاسو په خیر جواب ورکړي. یو خو دا خبره ده چې دا سوالات داسې نه دي چې څوک یې موږ نه وکړي، دا اشکالات دا وسواس موږ نه څوک وکړي نو موږ هغه شیخ ادریس صاحب ته الله عمر ورکړي چې بیا موږ ورته سټ وګرو روان شو. دې وجه دا دی چې په دې موضوع باندې موږ مطالعه نه وي نو موږ سټ وګرو روان شو چې دا څنګه سوالات دا سوالات نه دي، داسې دغه مکړي کور چې ورته وایي بیت العنکبوت دي. په یو جواب کې د ټولو جوابونه شته. اول دا وایي چې دا خو جمهوریت دپاره جلسې و جلوسونه کوي، دا علماء کرام اسلام دپاره نه کوي. نو دوی په اسلام او جمهوریت په خپله کې مقابل ګڼي. دوی وایي چې د جمهوریت چې دا د اسلام مقابل دی. حقیقت دا دی چې جمهوریت د اسلام مقابل نه دی، د اسلام حاصلولو دپاره یوه ذریعه ده، البته د امریت مقابل دی، د بدشاهت یعنی جمهوریت د امریت مقابل په مقابله کې راغلی. یو مطلق العنان حکومت د چاوي کنه چې صرف په خپل موضوع نه فیصله کوي، نو هغه خلاف د جمهوریت راووتو چې نه د عوامو په خوخه باندې حکومت هم جوړ کا، د عوامو په خوخه باندې هغه نظام هم چلاوه. نو جمهوریت د امریت خلاف راوته دی، د هغه دپاره یې لاره نیول، د اسلام دپاره یې لاره نه ده نیولې. اسلام دپاره خو یوه ذریعه ده، په دې جمهوریت په ذریعه سره خلافت هم راوستلی شي، اسلام راوستلی شي. خو یو فرق دا نه کوي خلک، یو بل فرق دا نه کوي چې په سیکولر جمهوریت او په پاکستان جمهوریت کې فرق نه کوي. سیکولر جمهوریت یقینا چې هغه اسلام نه دی، هغه کې جمهور هر فیصله کولی شي، او پاکستان کې کم جمهوریت دی هغه پابند دی چې صرف او صرف د قرآن او حدیث مطابق او فیصله کوي. د حکمیت اعلی به الله ته حاصل وي، داسې فیصله به نه کوي چې قرآن او حدیث خلاف وي. حلت او حرمت فیصله به ثابت شده امور چې څومره دي په هغې کې به خبرې نه کوي، صرف نفاذ دپاره خبره پکې کولی شي، دا نفیظ کو او که نه. یو خبره بیا پکې چاته څوک چې در سره خبره کوي چې شریعت جمهوریت ځکه کفر دی چې بادشاه دپاره خو دا د شرایط دي چې ګیره به وي غه به وي، خو هغه هم په دې خبره پوه نه دي. دا شرایط چې دي دا اجتهادي دي، علماء کرامو جوړ کړي، په اختلاف د ادوارو سره مرور زمان سره بدلیږي. لکه د جمعې اذن عام شرط مخکې دا شرط وکړه کتابونو کې چې جمعې دپاره لمانځه دپاره اذن عام شرط، نو دا شرایط د وخت مطابقه بدلیږي. مفادو ته به ګورې چې دا شرط چې کم دی دې کې فایده زیاته ده او که نه یو سړی دی هغه به ګیره به یې نه وي، خو لیکن نوره به اسلام ته فایده رسي، ملک ته به فایده رسي. نو الګ غوندې ګناه چې دا هغه به د ډېر خوبۍ په وجه باندې ډېرو خوبۍ په وجه به سړی شرط لرې کېتی ده د ګناه ولا دا فیس. لکه نن سبا علماء کرام وایي چې دا ګیره ولا خبره دومره عامه شوه چې داسې ګواه خو موږ ته نه میلوي. اول به وي چې ګیره یې نه وه نو ګواه نه شي پیش کولی، اوس وایي چې نه پیش کولی شي، صرف په ګیرې باندې ګواه نشي پرېښودلی. نو دا شرایط درته بیانوي چې وګوره دا شرایط پکې نشته. دا شرایط خو بدلیږي را بدلي، عالمانو جوړ کړي، نصوص نه ثابت نه دي. یا به درته په قانون باندې اعتراض کوي، نو مونږ وایو چې قانون خو موږ ته میراث کې د لاړ میکاله نه پاتې شوی دی. د جمهوریت په دې باندې دومره پابندي ولګوله، جمهور دا فیصله وکړه چې د کم لاړ میکاله نه قانون پاتې دی، دا به بدلوو تدریجا قرآن او حدیث طرف ته، خو نور به داسې لاړ میکاله په شان قانون نه جوړي. جمهوریت خود دلته کې بیا ښېګړه وکړه، فایده یې وکړله. او ځینې خلک به دا قوانین درته ښایي چې وګوره چې لاسونه نه کټ کړي، حدود یقینا چې په قانون کې سقم دی. علماء کرام چې تاسو ته بار بار وایي چې مالا ووټ راکړئ، ما اکثریت زیات کوي چې زه دا سقم ختم کړه، د کمزوري د قانون پکې ختم کړه. جمهوریت یعنی ما ته اکثریت رایه چې میلاو شي، اکثریت رایې سره به دا قانون زه انشاءالله بدل کړم. ډېر یې بدل کړي. اوس یو اعتراض دا دی چې ډېر څنګه بدل کړي، د قدیاني شو یا د مدرسو حفاظت شو، د دعوت تبلیغ د مرکزونو حفاظت په دې به عملي نه کړي، دا څنګه بدل کړي دا بیلونه د قانون کې؟ نو د دې جواب دا دی چې تا چې د دریم سوال وکړو چې په هر حکومت کې مولانا صاحب عیسی ولې اخلي، څلورم سوال جواب دا دا ځکه کوي چې علماء کرامو کله اسمبلی ته لاړ شي نو تاسو خو اکثریت ورکړه نه، 10 یا 15 ووټونه ورکړي، سیټونه ورکړي. دوی سره دومره اکثریت یقینا چې نه وي چې قانون په بدل کی، نو دوی وایي چې بس باغ ته ہوئے چور کو
باک ته وي چور کا لنګوټه یی چې هغه لنګوټه د غلول هم کفي ده. نو د کسانو ته وي نور سیکولر پارټي ته وي چې تاسو هم نشو جوړه دی وزیر اعظم چې مونږ ووټ درنکو. مونږ د 15 سیټونو تاسو له درکو، تاسو د کرسي سمباله کوي ها، او مونږ ته صرف او صرف د بل پس کولو کې ووټ راکړي، اکثریت راکړي. نو دغه علما کرام د حکومت کې چې د نن نکیږي ادا وجه چې ته چار حکومت کې حصہ اخلي، هغه حکومت نه غو اسلام د پر مفاد اخلي. نور کورونه په نه جوړي، نه مدرسې په نه جوړي، خو مدرسو حفاظت د پر بیل په پاسي قدیانانو خلاف حرمت رسول ولا وغیرہ وغیرہ چې کوم فیصله چې څومره شوې دي کنه قانون بدل شوی اپ دی وجه چې هغه سیکولر پارټي ته وي. او بیا پکې بل فائدہ دا وي چې کله دوی هغه ته وټونه ورکي نو سیکولر پارټي د علما کرامو د اسلام خلاف بل نشي راوړل، ځکه چې دوی سره خو 15 سیټونه وی کنه علما کرام پکې ناس. نو ځکه په هر حکومت کې دوی دا کوشش کوي چې مونږ پکې یو چې د حکومت غلط استعمال نشي او مونږ په وړه وړه کارونه وکړو اسلام د پاره. دا علما کرامو مشن دی. او بل دا چې تاسو پاس علما کرامو چې کله وټونه غواړي تاسو ته نه وي چې وټونه مونږ ته کثرت رائے راکړي چې مونږ د قانون بدل کو. د قانون کې حکم دی قانوني نفذ کوي کنه، جمهوریت فیصله کوي قانوني به نفذ کوي. نو حکم په دې کې مونږ ته وټونه راکړي. نو بیا عوام دادی چې وټونه علما کرامو لا نه ورکی، کثرت رائے ورکی سیکولر کستله کې عمران خان شو فلانا فلانا وغیرہ وغیرہ یا بنظیر شو. او اسلام بیا مولانا صاحب نه غواړي کثرت رائے ورکی سیکولر خلکو ته، او اسلام چا نه غواړي مولانا. دا خو عوام دی، عوام خو کل جهالا دي، خو پرېدا علما کرام لکه شیخ طیب صاحب بتا سولیدری مثلا نور نمونه نه اخله هغه په خپل وخت عمران خان د پر وټونه غواړي. خو چې کله اسلام خبره شي بیا اسلام د مولانا فضل الرحمن نه غواړي. تاسو خیال لیکنه و چې اسلام ولې نه راوستي. نو اسلام ته معنا څنګه غواړي کثرت رائے خو ته عمران خان لا ورکړه، خو سیکولر دی کثرت رائے ورکا چې اسلام مکمل راوي. بل سوال دی دا دی پکې چې ولې بیا د مولانا صاحب سره عالمان نشته چې سیټونه ورکړي دا غته دورانی ته ورکړي د بیګیره خلکو ته ورکړي ها د فسقانو ته سیټ ورکړي. نو جواب دا دی چې د فسقانو باندې بیګیرو باندې مولانا صاحب اسلام نه راوړي، صرف کثرت رائے پیزیته. اسلام به بیا د کثرت رائے راولي، ښه د جمهوریت به درته راولي، صرف د دې لپاره کوي. خاص چې یو عالم په مقابله کې یو فاسق ته ووټ ورکړي نغه کې فائدہ دا چې دا فاسق سره پیسې شته منډه ترډول شي دا غا سیټ ګټل شي چې سیټ وګټي نو کثرت رائے به زمونږ مضبوطه شي. نو مونږ په هغه باندې کثرت رائے په وجه باندې اسلام راول. نور د دې لپاره دا نه پس کوي دا دورانی شو دغه چې دا مونږ ته اسلام د خپل په اسلام یقینا چې نه پوي، صرف کثرت رائے د لپاره پاس کوي ووټ ورکي چې دا کثرت د کې کم سوال پاتې شو تاسو د جمهوریت په باره کې. د جمهوریت په باره کې دغه مسله چې تاسو دا چې د اول کې ول او تاوي چې اسلام د پر لګیا د کرسي د پر نو کرسي چې در تملاو شنو بیا اسلام براولې کنه. پاکستان کې اسلام اسې نشه راوستي سو پر کرسي در تملاو شوی. نو دا ټول مقصودی سيزونه دي. امید دي چې دا مسائل چې ما بیان کړ چې په غور سره واور ان شاء الله امید دي چې دا دوی ول ټول سوالونه جوابونه پاتې کېشته دي. ځکه مولوی صاحب محترم ډېر خوري جواب مو فرمایلو، ډېر مننه کوم. او په اخر کې زموږ د دینی ملګری چې څومره کسان دي او د سوشل میډیا اختیاري هغه ته زه ریکوست کوم چې دغه د پروګرام موږ په خپل کټ کو خیزه به شیر کوم ځان له تاسو چې کوم د شیر کوي ځکه چې دا څومره کسانو زړه کې اشکالات دي، دا اشکالات خټول مګر ول ختم شي.